د احادیث مبارکونه انکار کول دا صراحتاً کفر دی. ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې خبرې کوي دا رضا نه کوي، د خپل خواهشاتو موافق خبرې نه کوي، بلکې دا هغه خبرې کوي چې کومو ته الله رب العزت فرمایي منګه وحي وکړو. نو تمامو احادیثو نه انکار کول بیا داسې ویل چې 115 احادیث د قرآن مجید سره موافق دي او دغه رنګې نور ټوټل احادیث دا د عربو یو عالم تحقیق کړی. ته خو د عربو یو عالم نوم یاد کړه چا کړی دی او څوک دی، د کومې نظریې سره تعلق ساتي؟ ته ځان ته وایې مؤمن، ته ځان ته وایې مسلمان او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث نه منې، د قرآن آیات نه انکار کې صراحتاً وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د آیات څه څه کې چې 105 احادیث د قرآن سره موافق دي. دا ټوټل احادیث چې امام بخاري رحمه الله دومره غټ کتاب لیکلی، صحیح احادیث یې راجمع کړي دي. امام مسلم رحمه الله دومره محنت کړی دی. دغه رنګې نورو احادیث چې کوم کتابونه دي د احادیثو مبارکو هغه چېرته لاړه؟ آیا ټوټل احادیث دا ضعیف دي یا ټوټل احادیث قرآن سره موافق نه دي؟ دا 115 موافق دي. نو بیا د هغه 115 احادیث در قرآن ته شي کولی چې تا دا خبره کړې ده؟ دې د وجې نه که صحیح حکومت وي صحیح او تا دا خبره کړې وي تا ته به صحیح سزا میلاوي، تا ته به صحیح د دې خبرې د دې تحقیق پتا کولی چې تا دا کوم ځای نه خبره کړې ده. ته یې د 3 درجې طالب او تا نمبر یې اخیستلی وفاق کې 228 نمبر یې 227 نمبر دې اخیستلي او خبرې څومره کې د خپلې د اصول حدیث دارنګې اصول فقه د هغې نمبر یې تو ګوره هغه کې ستا تقریبا 40 نمبر ایله دې پاس کړې ده او ته د احادیثو باندې تنقید کې احادیثو باندې جرحه کې د سر ترې تو ګوره ته ځان ته مسلمان وې. دغه رنګې ته د پلار په نقش و قدم باندې ته روانې پلار دې د لږه احادیثو نه انکار کوو او ته د څومره احادیثو نه انکار کې ته د قرآن نه په سوا خوا شوې او ګیره دې مو الله. دغه رنګې پټکې په سر نشته د بل عالم حواله ورکې پلانې داسې ویلي پلانې داسې مه وایې، په خپله باندې ځان تکړه که په خپله باندې دا مسایل راوباسه.